بغیر محرم نکاح کیږي ښه نکاح وتړلی شوه مهر پکې مقرر نه شو نکاح په څه سره کیږي ایجاب او قبول او دوه ګواهان چې دوه ګواهان ناست دي نه بس ایجاب او قبول شو د دوه ګواهانو په منځ کې پکې مهر نه دی مقرر وشوه نکاح زمون الحمدلله اوس هم داسې خلک شته اوس د دې روژې نه مخکې ما یو نکاح تړله مالدار خلک وو مې مهر وی نشته مهر بس د شریعت مطابق بس شریعت څه مقرر کړي وی هغه هم تی مونږ نه غواړو داسې ښه خلک هېڅ مونږ نه غواړو مونږ رشته کوو مونږ چې دی نو مهر حالانکې مهر ضروري شی دی چې مقرر شي دا بعضې خلک وایي یوله کور ورپسې ولیکې اوله 10 تولې او 20 تولې او 100 تولې کالي ولیکې دا جګړې وي په دې باندې دا خو کاروبار کوئ تاسو که رشته نه کوئ داسې ښه خلک بس وی مونږ د طرف نه هېڅ نشته که تاسو خپله څه مقرروئ هغه مقرر کېږي مونږ نه غواړو داسې ښه خلک نو رشته دغې ته وایي دا رشته کولی او یو کاروبار کولی نو کاروبار لکه څاروی چې اخلي حقا علی المحسنین دا لازم دی په مؤمنانو باندې نو بغیر مهره نکاح کیږي وان طلقتموهن او که تاسو طلاق کړي دا ښځې من قبل ان تمسوهن مخکې د مسه کولو نه لا واده نه دی شوي وقد فرضتم لهن فریضة او مهر ولا مقرر کړی دی لکه ما درته ووایي 1 لک روپۍ مهر مقرر شوی دی منځ کې اوس نو فنصف ما فرضتم نو بیا نیم هغه دی چې مقرر شوي وي الا ان یعفون یا دا ښځه معاف کی او یعفو الذی یا معاف کی ورته هغه کس بیده عقدة النکاح چې په لاس د هغه کې اختیار د نکاح دی سړی چې دی نو هغه دی ورته معاف کی هغه ورته وایي دا 1 لک خیر دی پوره واخله خو چې دا جګړه او نفرت زموږ په منځ کې ختم شي یا ښځه ورته ووایي چې بس ما درته دا نیم هم در بخلی دی زه نه غواړم خو چې زه آزاده شم